गुरुजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुजा बकुजा रसीदेम गुरुजी दीज तराशे हाज़ल क़द्र क़ील अइज़न। دا سبق با انشاءالله دغه وکړو سبا وایو لاندې به لږ ټکي وایو ها لاندې به لږ ټکي وایو کوم یو په اعتبار تشخصه اورې دا به لږ وایو دا سبق نه دی دا ډېر زور غواړي دا به څه شی دی نو یو الله په دې پوه ټیک شوه دا سبق به بیا دې له به یو نمبر وروسته ورکړي ښه او دغه بل نمبر بل مخکې ورکړي ګوره جي دا به اعتبار تشخصي زرا شي دا مزګي لږ ځای پاتې شو دا هغه سبق دی که نه ما ته ګوره ستاسو خیالو د ماهیت تعریف کې ما به شی وهو حقیقت شی هلته ویلي او ماهیت ما به شی وهو دواړه په بله تب کړي دي یعنې حقیقت او ماهیت یو شی دی څه ویلي که نه یو شی دی دواړه حقیقت ما به شی وهو او دا هم بیا یو اعتباري فرق کړی دی څه کړی او بیا هویت سره ملګری کړی دی څه سره ملګری دی ګره دغه ما به شی من حيث التحقق جو ګوري دا شی دی حقیقت دی او من حيث التشخص جو ګوري هویت دی دغه ما به شی وو تغیر اعتباري شو او چې د دې دوه نظر قطع کې جماهیت شو دا خبره کړې د بشر قائد کې اور خو دوه حقیقت او ماهیت یو شی بیا یو بل فرق کړل څه فرق دی حقیقت او دغه ما به شی حقیقت او هویت او تم ماهیت او تم حقیقت او تکله وي حقیقت ته کنه چې تحقق ته وګوري وجود خارجي ته حقیقت او چې ته وګوري تشخص ته وګوري هویت وته وي او چې د دوه نظر قطع کې نو ماهیت وته وي دا وي دلته و به اعتبار تشخصي دې څه وي الله مخیل دا خو هغه ویل کنه شرقیت تاسو کولاو کې کنه نو اله پته لګی نو تاسو شرقیت مان نه راکوي شرقیت شومانی دا نه دی دا ګوره هغه عبارت تر راشه کنه حقیقت الشيء وماهیته ما به شی هو صفحه نمبر 8 کې کرے من ناطق کنه بیا وقد يقال دغه وقد دقه ان ما بشيء هو باعتبار تحققه حقيقه ما هو ځین کې خبر پیدا مې ته وي وباعتبار تشخصه سو وما قد النظر عن ذلك ماهیت خبره نور څه نو وسدا وسما ته ګورجی پوښي المشهور ان الهويه دا اصل کې علامه خیالي پکې دا کوي چې ته ماهیت خو دې ته وي چې د ما به شی هو ته وي او په اعتبار د تشخص سره ما هو اوریدلی بل څه یو سبق زما په ځل کې د مخ کې نه پروت دی اصل او مشهوره ده چې هویت نفس تشخص ته وي د ما به شی هو ته نه وي چاته وي ته خو ما به شی هو ته وي په اعتبار التشخص خو ما اوریدلی د تشخص ته هویت وي اوري نو لنډه دا غیر مشهوره خبره ده مشهوره دغه ده چې ده نو دغه ماحول مشهور ذکر کو چا نو دغه ماحول مشهور شو داشته خبره یره د شرقایت دا خبر ماحول مشهور شو دلته چې مشهوره ده خدا مشهور شو کنه یا مشهوره ده چې هویت څه ده وقد يطلق او بل اطلاق تم او خیمه وجود خارجي تم چاته وي د وجود خارج د شی وجود خارجي ته هویت وي ها والشارح قد اطلقها على الماهیت لیکن ته چاته وي ځکه ما به شی وو ته ماهیت نه وي د ماهیت ته وي او په اعتبار د تشخص سره نو درې خبر شوي نو د زمنګ په علم کې اضافه راوسته اوري سره راوسته او یادار چې د اعتراض د بقول په شکل جوړه اعتراض ورته چې تا غلط وي مشهور خدا ده ودا غلط نه ده دغه مشته دام شته
یو مشهور دی او غیر مشهور دی بلکې دریم شی ته بل هم خیمه کله کله اطلاق په چا باندې کېږي خو دقت چې مضارع داخل شي تقلیل کم کم دا د شهرت په مقابل کې نه شوخه کم کم شو کنه چې کم شي کم کم یې مشهور شي او شارح دا بل شانته وي نو ته شارح دا هم یو خبره شو بیا ګوره شرقایت تلاشه الکه دلته شرقایت چې طالبان ته هم داسې دې ته ویل حقایق الاشیاء ثابته څو وایسو حقایق الاشیاء څه شي ما دا جمله ده د جملې اجزا به تاسو د مخ کې نه معلومي څو مبتدا څوک ده حقایق الاشیاء لکه ته غلام زید قائم نو دا حقایق الاشیاء ثابته زه جی دا جمله ته د ثبوت د نسبت حقایق الاشیاء ته کې مزګ د نسبت چره نو ته ما د دین خبره کنه خو زه چې دا مبتدا چې مشتمل بر جزئین ده یو مضاف ده مضاف الیه ده او دا خبر چې صيغه ده صيغه فاعل ثابتتون ده دا نه پیژنم دا لول ما ته اطراف هيا رسو به نسبت ته کوزیږم لکه ته غلام زیدین زه غلام نه پیژنم غلام څه ته وي زید هم نه پیژنم قیام هم نه پیژنم لول په دې اطراف هم پوکه بیا ورستو قیام ثبوت کې چاته نسبت به کې غلام زیدین ته اول اطرافي اول څوکي نو دې استاد بلول د حقیقت تعریف کی د مضاف بیا به اشیاء جمع د شیء دا داغه تعریف به کی بیا به ثابتتون داغه مصدر ثبوت ته داغه تعریف دریش زونه تاسو ته کوي بیا به دا به تمهید شي اعتراض ته تمهید شي اعتراض بخکار کی بیا به جواب شي دا ټول شرقایت شو چل بوږي بیان د اطراف کوي بیا دا به تمهید شي چاته بیا اعتراض به وکي بیا به سوکي د ټول کارونه دی نو تاسو ګورئ چې حقایق دا مضاف لورګه خدای جمع ده کنه دا جمع معرفت بنای په معرفت د مفردات مفرد پیژنه ځکه اصل د جمع څوک دی یو شی چې پیژنه اصل پیژنه اصل د جمع څوک دی مفرد نو د حقایق جمع سره نو حقیقت من ته حقیقت الشی یو طرف خوش وشو کوونه شو دویم کوم طرف پاتو شی نو اوس هغه تراغه اینه والشیء عندنا دا کوم یو شو دا د مبتدا غ جانب مضاف الیه او دا بیا جمع د الاشیاء جمع شی څه ته وي لکه شی کې هم اختلاف ته هو شی به یو د مذهب د متکلمینو ده یو مذهب کې د حکماو ده او دا متکلم ده کنه دا عندنا وسره کوي والشیء عندنا هو الموجود بس چې موجود نه کنه معدومی اته بشي نه وي او دلته بل مذهب ده مذهب د چا د حکماو ده هغه وي ما يصح ان يعلم ويخبر عنه هغه تم سوي لکه چې صحیح چې دا غینه علم یا خبر ورکه علم کې راشي او خبر ته ورکه نو عنقاهم شي شو ولی اېده موږ دا غینه چې کوم د علم په موږ راوسته ده چې د سیو حیوان ده چې د جنس د چانه د مارغانو نه ده الوزي سانګونه دي او ډېر غټ ته د وجود په لحاظ او چې کوم ده خطرناک ته واړه بچي به تختول او دومره قوي ده چې لو وقال الجمل لرفع الجمل او شکل د انسان شانته د جبا او طيور چې دی هغه په دور رجلینو باندې دي او د خدای قدرت ته څو ارجل دي سلو واه ترنا ما تاسو په ودر راشه حیات الحيوان تلاشه حیات د حیوانات حیات الحيوان د عربی والی نو در کتاب دی جی ناشنا کتاب دی عربی په کوم ځکه کې حیوانات په معلومه د هر حیوان متعلق کوم احکامي غم درخی څه مې ده حیات اردو ولا نه ګور ځان کا امي جوړه اردو والا او د اردو او د پښتو شرح بالکل مګور پوښي څه اندته نو هغه ما صح یو نه در حکم او مزل ده بیا دینه پاشي وثبوتو دا کوم ځای تراغه ثابتتون تراغه چا تراغه او معرفت د مشتقات بنای په معرفت د مصادرو ځکه مصدر اصل له نو دغه اصل کې لګي نو مصدر ترا کو شو
وای ثبوت څه دی وای ګوره ثبوت دی که تحقق دی که وجود دی که کون دی شتوالی ته وایي که نه څه ته وایي په شتوالی خو موږ پېژنو که نه څه شتوالی وجود که نه پوه شئ معنا بدیو تصور دې کې څه تعریف ته ضرورت نشته بیا ما تاسو ته دا تمیز شو چاته چې کله دا کار وکړو یو په خپله دا اعتراض جوړ شو څنګه دا نقصان دي نه وشو حقایق ته چا د مضاف کړل نو دې څه ترجمه شو یعنی الحقائق الموجوده څه ترجمه شو او بیا د ثابتو زمانہ موجوده ده چې په خطاب مبتدا کې وي چې موجود دي نو بیا موجودتون سره خبره په کابل استاد سره کم ځای ته په خپل وي د کابل استاد بیا سره د کم ځای ته په خپل وي چې په مبتدا کې وي چې موجوده ټول او د مبتدا نو مخاطب مخکې خبرې کوي یرا د اجزاء او د قزینو مخاطب مخکې خبرې نو چې تعالی حقایق الموجوده څه مطلب یعنی دغه نه خبر دی چې داشته نو به ته اوس ولې خبره چې موجوده ده دغه څه شو دا الله حکم کول په ثابتون مینده سره لغو شو او دا سوال کوي فین قیل فین وای کنه فالحكم دا فاده پاره اوس په دې فهم باندې الته مونږ پوګي چې هر کله دا درې زونه ته زده کړو حقیقت معنا دې زده کړه د شی معنا دې زده کړه د ثبوت معنا دې زده کړه نو دلته راغی چې کوم د حکم لغویت دا حکم دلته راغی څنګه راغی پس حکم په ثبوت دا شو اور چې حقایق الاشیاء شته لغون شو ولی لغو شو چې په دې مبتدا کې تا مخاطب ته د مبتدا ذکر کړل چې ګویا دې مخکې نه پاغي عالم دی نه په وجود خبر ده نو ته اوس ولې خبره چې موجوده یعنی ثابته موجوده څنګه او دا د شو بمنزله قولنا الامور الثابته ده ثابته چې امور ثابت دي نو بیا ثابت دي الثابت چې دی وي نو بیا ثابتون سره د بیا څه جواب قلنا سر بیا جواب کوي جواب دا کوي کم ثبوت او وجود چې په جانب د مبتدا کې دا غینه مراد کنه چې من په اعتقاد ساتو چشته من څو او کوم ثابتون چې په جانب د خبر کې ده هغه په نفس الامر وجود ده هغه من چې په اعتقاد ساتو چشته دا په نفس الامر کې شته دا صرف زمون په ګمان او په اعتقاد کې نه دي چې نفس الامر کې نشته بعض شی چې کوم ده نو انسان په شي په روان شي پوښي چې دا سیس ده چې لاړ شي هغه نه بل سي خپل ګمان پسې دی رواني چا پسې لاړ شي چې دې زمونږ سره ډېر مينو کې چې لاړ شي چې کوم دی نو هغه تاړونه ګوري فزان په تو باندې خپه شي ما ته چا اعتراض قلنا ان المراد به ان ما نعتقد حقائق الاشياء هغه چې موږ په عقیده کې د چا حقایق الاشیاء او نسمي بالاسماء کنه نمونه لمر انسان دی پرست دی سما دی ارزه ده دا چې موږ په اعتقاد ساتو چې دا دي امور موجوده في نفس الامر دا ثابته المعنى شو او دا دي شو لکه واجب الوجود موجود نو څه معنا په دی واجب وجوب نه لپاره نو تفصیل کړي یعنی ما نعتقد هو واجب الوجود ځکه خلک انکار کوي منګه چې واجب الوجود دا وایو دا چې کوم دی موجود دی دا سره په نفس الامر کې شته دغه خبره ده وهذا كلام مفيد دا څه سبب وایي تاسو کته کوشش دی خیالي ته ما تاسو ته دا فل حکم کې موږ به تسوي دا فای ولې راوړل هرګه تاسو په طرفه ترتب د پر راضي کنه راځي نو دا فل حکم دا اعتراض نه دی او دا اعتراض مو د ترتب د اعتراض علت سوب دی د امور سلاسل کم یو کون د حقیقت په دغه معنا کون د شی په دغه معنا کون د ثبوت په دغه معنا چې دا دی وکړو فورا اعتراض را پیدا شو نو دا اعتراض دا مرتب دی دا فاته ته وي چې دا ناشید دی دینه دا چې په دې کې د هر یو شي نه انکار وکړي کو حقیقت په دې معنا وانه لګي حقایق وانه له عوارض وایي حقایق وانه مقابل عوارض دي کنه بوشه او یا چې کوم د شی نه مراد غبل والی څه معنا ما يصح يعلم ويخبر والی نو هغه دا ضروري چې موجود دی یا روایه موجود دی نو بیا موجودون بیا لغوه د مفید ده بیا مفید ده هغه د وجود معنی بل سوالي دغه وجود دغه معنی ونه چې کوم په جانب د موضوع کې ده
اشتوال نه اشتوال خو دا اشیاء نه معلوم شو لکه اشیاء په معنا د موجود شو خو د وجود بل معنا والی ان تصور والی وجود ذهنی ته والی به ټیک ته کنه نو په دې د اعتراض په جوړښت کې په قوام کې درې شیزونه موثر دي کون د حقیقت په معنا د ما به شی کون چې کوم دی د شی په معنا وجود او کون د ثبوت په معنا وجود دا اعتراض دی او دا خبره دی ته کوي فالحكم اورد الفاء سو کې راوړه اذانا يعني اعلانا تخطب کوي بانه ناش عما سبقا دا پیدا چانه والمنشأ ومنشأ سوق ده مجموع امور ثلاثه اور یو تعریف د حقیقت من باب الشيء سره كون د شی موجود او كون د ثبوت بمعنى الوجود ښه پوه ولی کپته کې یو شی نه حقایق په ځای وارث والے وایا او د وجود په معنا د شی په معنا د موجود وانه لې بلکې ما يصح علم والي نو معلومات هم شامل لګن چا ته شامل ان خاطر من خبر هغه شامل لګن اذلال لغویتا او ورسته د موجیا ثابتون په معنا د ثبوت ذهني والے څواله ان تصور ته والے نو بیا نو خبر نشو هغه چې موجود په جانب موضوع کې ده هغه جدا وجود ده او چې کوم موجود په ثبوت په جانب د محمول کې ده هغه نه تصور مراد ده او دا ټول ته تخي اذلال لغویتا ور یو اړي في قولك عوارض الاشياء ثابت عوارض الاشياء زي راو او بیا حقائق المعدومات ثابته ده چا په زي راو ولې ځکه شی چې په معنا د عام شي معدوم ته مرشي نو بیا خو تکرار نه غږنه او حقائق الموجودات متصوره ده کوم چلو هغه ثابتون معنا د وجود ذهني او هغه چې تصور ده وده سلور خبر دري خبر شويخه والقصر على البعض پدې کې یا دوه شنو مؤثر کول یا یو بعض غستل نه درې ونه الله په بعض قصر مکوا تقصير دا بیا استا خبر دا بس بیا سي دا به کمه کولی بیا به سي کو دا شی پوره کې نو هر یو پکې مؤثر کا او ماته تو خودو فلا تکم من القاصرین نو قاصر نشي